د کال په ذریعه باندې هغو مونږ ته څه دړکې څه دمکیانې راکړې او ډېر ورکوم د هغې چې کوم سپورټر دی هغو ته هم زه جواب ورکوم په هغې کې او د کمرمان دپاره چې نو تاسو د دې د سترګو نه تاسو ته به اندازه د دې د سترګو نه انسانان یې چې ستاسو نه په کور کې څوک نه یېرېږي خپله ښځه د نه یېرېږي یوسف جان لاله د الله عمر بې پښتو خلک کوي د پښتو در پکې نوم نشته دی او امید لرم انشاءالله چې دا جنۍ به په دې میډیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو یو 2 ورځې مخکې مونږ یو ویډیو کړې وه په نوره احساس باندې چې یو ډېر ښه میسج یو ډېر ښه پیغام هم ورته ورکړی و خو د هغې باوجود چند کسان داسې ولګېده چې د موبایل د کال په ذریعه باندې هغو مونږ ته څه دړکې څه دمکیانې راکړې او ډېر الفاظ یې استعمال کړه. نو نن زه په دې ویډیو کې د هغو په باره کې هم تاسو سره خبرې کول غواړم او د هغه کسانو ته هم زه جواب ورکوم د هغې چې کوم سپورټر دی هغو ته هم زه جواب ورکوم. په هغې کې په میډیا چې کوم ګلخان دی یو 2 کسان دي چې ویډیو یې کړې ده او نوره احساس دپاره چې کوم دی ویډیو کړې ده او هغې ته یو ډېر کمزوری میسج به ورته زه ویم د هغې دپاره د هغې د تباهۍ دپاره هغه ګلخان چې کومه ویډیو کړې ده او هغې ته چې کوم ځان چې یو قسم له چې کوم چیرې لګولې ده نو زه نن هغه کس چې کوم دی تاسو سره هم په دې ویډیو کې مخامخ کومه د هغې کلیپ تاسو واورئ زه هغې ته هم جواب ورکوم زه د هغې سپورټرو ته هم جواب ورکوم. کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر د اخره پورې وګورئ او زما سره اخره کې به درنه کمنټس غواړم ویډیو پوره وګورئ بعد د هغې نه کمنټس وکړئ. بهر تلو ته خواهش دی زه یم چې زه بس امریکا ته لاړه شم ویزه راته ولګي بس دغه خواهش مې دی نور څه نشتي. زما دنده دا زړه نه دی قسم دی چې دا وجاړي قسم درته خورم چې دا جاړي نور احساس پتا باندې برابر ولاړ یم نور احساس زه د سره ښه برابر ولاړ یم او زه ستا ښه برابر مرسته کوم او دې سپینه د آینده دپاره نور احساس چې د دې سپینوم په خپل خوله ده او هغې جړی چې کوم دی زما په دې زړه کې پرهرونه جوړ کړي دي. رفیع الله دا یوه خبره یاد ساته چې دا ستا ګناه نه ده په دې کې تا ته زه هېڅ ګناه نه کومه په دې کې زه ستا مور ته ګناه کومه په دې کې زه ستا پلار ته ګناه کومه چې کوم تربیت تا له خپلې مور پلار درکړی دی ستا د مور او پلار نه په هغې تربیت کې څه نه څه کمې څه چې نه مخکې خو تاسو د نوره احساس دا ویډیو وکته کوم شوق چې هغه لري کمرمان چې دی د هغې او د کمرمان دپاره چې هغه د پښتون قوم د پښتون نوم د پښتنه ژبه د دې د بدنامولو کوشش کوي د کمرمان دپاره چې هغه لګیا ده نن د ټیک ټاک یې کوي تاسو یې په دې سایډ باندې زما سره دا ویډیو کتی شي په کوم انداز باندې هغه راغلی ده هغه په خپل خاندان والوي وي ستا د کنجرانو په شان سترګې دي د یو پیغور به په ما کې وینه وچوله هغه چې وایي ما ته یې په کور کې وایي چې ستا سترګې چې کوم دي ورانې دي یا هر څنګه چې دي نو تاسو د دې د سترګو نه تاسو ته به اندازه د دې د سترګو نه کېږي پښتنه لور پښتنه پیغله چېرته هم داسې حرکتونه نه کوي لکه د دې چې کومې کړي دي د هغې نه علاوه به زه تاسو ته دا ووایم دا چې کوم الفاظ استعمالوي په کومه طریقه راځي کومه جړه فریاد دی بله ورځ کړی نو دا صرف نه صرف د دې دپاره کړی چې زه د امریکې شوق لري د امریکې ارمان لري چې زه د بار یورپ ممالکو ته لاړ شم دلته به زه ووایم چې بای ما ته چې کوم دی دلته کې سیفټي نه میلاویږي ما ته چې کوم دی دلته خطره ده او بس د پښتنو ژبه سواد په زه بدنام کم مونږ ټول پښتانه به بیا ارمان کو چې کاش داسې نه وی شوی بران د دې طرف نه بار په باره شي د هغې نه علاوه کم کسانو چې ما ته د دې سپورټران دي یا هر څنګه چې دي کمې چمچې دي کمې چیرې چې لګولې د کال په ذریعه چې ما ته کالونه کړي نو ما ته نن پرون نه به راایسته چند کالونه داسې راغله چې یقینا ډېر سپک الفاظ هغو استعمال کړه خو زه ده ته ویم دقې کسانو ته یم چې ستاسو تربیت ستاسو هغه بې غیرته انسانان یې چې ستاسو نه په کور کې څوک نه یېرېږي خپله ښځه د نه یېرېږي او ته نن رالګې ما ته په کال باندې سپکې سپورې الفاظ وی ته نن په کال باندې ما ته کنځل کې بې غیرته مخامخ راشه چې پته دې ولګي ستا به بیا پته ولګي چې ته پښتون یو که ته جولای خو پښتون نه یې نن به تا ننګ کړی وی نن به تا غیرت کړی وی جولا د ذاتې کوم کسانو چې ما ته کار کړی ځان به پیژني هم په دقې پیج نه نمبر راغستی دی او ما ته یې کال کړی دی مخکې زما سره بیتا نه وه خو زه د هغې نه علاوه د بل ګلخان ته هم تاسو یې مخکې دا ویډیو وکته ګلخانه ته چې نن هغې ته کم میسج ورکې ته چې نن هغې ته کم نصیحت کې دا ستا دپاره تا له پکار و
خو ته هغه بې غیرته انسان یې چې تا په روژه کې په یوسف جان لا پسې چې کوم دی ویډیو وکړه او هغې ته تا سپک سپور الفاظ او دا چرنی چرنی شوې، ډېر بې غیرته انسان یې، تا په هغې پسې مې ویډیو وکړه. یوسف جان لاله د الله عمر دراز ورکړي چې ډېر یو ښکلی محنت او ډېر د غریبو خلکو سره ډېره منډه ترړه مرسته او ډېر ښکلی خدمت کوي د عوامو سره غریبو سره، په هغې پسې تا هم خبرې وکړې. او بل تا چې دا کم باس وکړو ستا تربیت د سره صحیح نه دی شوی، نن رانه هغه الفاظ راوښکه خو دا صرف د زړه د سوخته ذاته لګیا یم. خو که ستا تربیت صحیح شوی وی نو تا به نن د یوسف جان لا په شان په هستۍ پسې خبرې نه کولې، تا به نن د یوې پښتنې پیغلې له داسې ډاډګیرنه نه ورکولې چې ته راشه په میډیا باندې داسې الفاظ استعمال کړه، داسې اداګانې وکړه. تاسو کتونکو زما څه په دې سیټ باندې وکته چې دا کوم اداګانې کوي، په کوم سټایل راځي، د سیند په غاړه چې د کومه انټرویو وکړه، په کوم سټایل یې وکړه، په کوم قدمونو کې یې وکړه، د دې د سترګو چال، د دې د نظر چال د تاسو د چا نه پټ پناه نه دی، ټولو ته ښکاره دی. پښتنې پیغلې نه یقیناً داسې چرته هم نه دي پکار چې دا دې داسې سټایل وکړي، دا دې داسې ادا وکړي، دا دې په میډیا داسې راشي. ټیک ته تا یو نقاب ولې، خو په نقاب کې ته داسې سټایلونه داسې قصې پیسې کې. بل هغه کسانو ته کوم کسانو چې ما ته کالونه کړي دي نو تاسو ته هم زه وایم چې ډېر بې غیرته انسانان یې. تاسو نه په کور کې ښځه نه یېرېږي، ته ما ته په کال باندې راشي او ما ته هغه الفاظ استعمال کړي. د اوسه ته راشه ما سره مخامخ باس وکړه. او دا درته زه نه وایم، دا درته زه یقیناً درته دا وایم چې ستاسو هغه بې غیرته قوم یې چې څه حد نه نشته. دا کم کسانو چې چند کسان 3 کسان دي، ډېر کسان نه دي، بې پښتو خلک یې، د پښتو در پکې نوم نشته دی، خو ژبه هم پښتو یې زده کړې ده. بله زه دا هم وایم کوشش وکړئ دوستانو ښه کمنټس وکړئ چې مونږ ته پته ولګي، نور راته پته ولګي چې آیا څه صورت حال روان دی. او امید لرم انشاءالله چې دا جنۍ به په دې میډیا نوره نه ښکاره کېږي، او که ښکاره هم شي نو کوشش به کوي چې داسې وران حرکتونه به نه کوي. او کوشش یې هم دا دی چې د بار ملک شوق کوي، د یورپ شوق کوي، د امریکې شوق لري. لکه تاسو په دې ویډیو کې په خپله وکته صفا ووایه په میډیا عوامو ته ووایه سوات مه بدناموه. پښتون قوم چېرته داسې غلط کار نه مني او نه یې کوي. خو دا چند کسان راشي چې د پښتون هر ځای کې که پنجابی رالګي په پښتون به ټک کوي، که بل رالګي په پښتون به ټک کوي، که بل رالګي په پښتون به ټک کوي. دا څه د چند کسانو دپاره په وچو کې بیا لمده وسودېږي. مونږ د هلته کې وایي د بارانه پټېدم او د ناوې لاندې مې شپه شوه. مونږ هلته کې دغه یوې مردارې نه تنګ وو، ته پکې تېری راغلی. مونږ هلته کې د علي شا نه تنګ یو، که الله ولا د ټیغې راولي چې دواړه سره دغه پلاره غرق او پرک شي او تاسو به کې بل رالی. نو ستانه خبرې مې در سره عرض کړې. ملګرو کوشش وکړئ ښه کمنټس وکړئ، د غلط کمنټس نه مکمل بایکاټ، ښه کمنټس وکړئ. او تاسو ټولو ته پته ده یقینا کوشش زما د ویډیو مطلب، زما د ویډیو مقصد صرف دا دی که چېرته نوره زمونږ په دې ویډیو باندې راشي او داسې لږ په سیټ شي یا ځان کې سوچ وکړي، په دې کمنټسو باندې سوچ وکړي چې آیا څه حرکت دي، دا جنۍ ماشومه ده او په خپله وایي چې عمر مې دونه نه دی، خو قمقله ده. چند کسان پسې لګېدلي چې هغې خرابوي دوږه کوي. نو کوشش وکړئ چې ویډیو مخې ته شیر کړئ، لایک کړئ، کمنټس وکړئ. د الله په امان خوشحاله.